أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کې بل عالمانه منافق دخل کو نه یریږي د الله نه نه یریږي چې ظالمان کله چې ګناه کوي نه قادي خو ګوري شو رښتا دخل کو نه حیا کوي د الله نه نه کوي استغفار کې معنا دا پټاو دا پټیدو دا دې کې معنا دا حیام دا پټیږي منافقان من الناس دخل کو نه پټیږي د الله نه ځان پټي د الله نه ځان پټي د خلکو را وهو معهم الله خو دوی سره دی الله نه شرط شي ایس پاتیم چې جرګي کې ما دا غسل هر ځا چې الله نو غني خو خنه غني من القول د وینا دی الله بما پاس باندې چې دوی کوي محیطن کې راکونکې الله د شپې چار ځای کې جرګه کې سره گیر بری کوم ورسات ادب نن غره خپل ملګرو دفاع وکړي قیامت کې به د الله نه څوک بچي آیت کرد شفاعت قهریم دی ها انتم خبردار تاسو اېدا کسانو جګړه وکړه نو دوی په دې پاکي دوی نه په حیات دنیا په ژوند نه وی کې فمن یجادل الله سو باسو کې د الله سره هم دوی نه یوم القیامه فورز قیامت اما یکون علیهم وکیلا بلکې څوک به په دې معنی سموار شتا نه لا تکن للخائنین خصیما ورساګه ترغیب توبه لا حاصل ادارې سړی په دې ته وشو د الله نه بخنه وګورته الله یې معاف کوم څومره مهربان الله دی څومره لوی نعمت دی توبه ګناه وکا د الله نه بخنه غواړ ټول دې معاف کوي معاف کېدل خو څه کوي سوره فرقان کې الله فرمایي چې څومره ګناه دې کړی دا ټول ځ په نیکی تعالی راو نیکی دې نیکی دا بدینم نیکی شو کله حدیث کې راځي اے د آدم بچیا کله سم کې اسمان مابین کې دا ټول خلا ګناه کې ما نه بکنه او غړز تمام په هیڅ پروا مې نشتا الحمدلله ومن يكسب ومن يعمل سوءا چا عملو کې بد او یزم نفسه یا پسان ظلم کې ګناه ثم بس دینه بکنه او خدای الله نه یجد الله من دې کې الله مکن کې رحیم مهربان زب الله دې معاف کوم وسو چې ګناه کې خو ځان له کار کتلې الله رب ستاوان ورکی داسه کې موسی باندې ظلم کو ومن يكسب اثما چا چې وکړه ګناه فانما يقينا ګناه وکړه على نفسه زرړې پد دې الله عليمن پویا حکیم حکمت والا اوس بای ظالمان نور یادي مو کې ګناه منسوبې کې بل پیدا کار خود کړي زغرم د بل چا کور کې خودلې و ومن يكسب الله چا چوګه کار د ګناه او اسم د خطا د ګناه وړ ګناه یې غټه ثم يرمي به به وشتلو کې بدی باندې یو پاک انسان لا یقینا د بار کې الله او بهتان بدنامه او اسم مبین کار ګناه دی وکړه پاک دامن لري منسوب کړه لوی بدنامه الله بار کړه ورسات اوس بیان د دې قرآن او سنت معنی دا کنه وي د خلکو مونږ گمراه کولو قرآن چې مونږ بچو یو د گمراهی نه قرآن مونږ سره دی ولولا فضل الله عليك كفضل الله نه پتا او رحمت الله لحمد نو قسم کړي وړلې منهم د دینه شتا گمراه کې دینو گمراه کې الا انفسهم مگر خپل ځانونه نبی خو نشي گمراه کوله مونږ الله ویلې دوی zarar تعال نشي کوي من شي دي شي ترغیب قرآن لا چې دوی کړه خلک گمراه کې الله تاسو قرآن له زور ور کوي قرآن چې عمل کې بیانې کې چا پلان مې نشي گمراه کېږي دا قرآن معطل شي نو سره اخر په بل طرف لاړ شي وانزل الله والله تعالی نازل کړی علیک الكتاب بتامن القرآن والحکمت والسنت وعلمك وتعلیم درکړې ما دا هغه څو لم تكن تعلم چې په نه پوي دي نبی صلی الله علیه وسلم عجیب علوم ورکړه علم د قرآن او سنت چا دې نه مراد علمي غیب دی نه دې فضل الله علیک بتامن عظیم ډیر لوی څه مطلب دا قرآن بد الله فضل پسان غړی الله دا ډیر لوی فضل دی دې ځنو اوس بل ادب حاصل به دی
بیزه جرګه الله یې مکوي هغه جرګو کې چې خیری امر بالمعروف صدقه بارکه د اصلاح بین الناس بارکه چې موږ د خلکو مابین کې جوړ جاړې کې د جرګه پکار ده عربه ته ماقبل سرداري چې کله دای خلکو حال معلوم شونه یو ځای کې جرګه او بل ځای کې جرګه دی بیزه اجرو کې الله یې مکه نه کدی درې مجلسونه لکه نه بس دي کې خیر حدیث کې مرাজি دا ارقم ملک مشرانی ار مشر بالله د جهنم منزل بوش ملکانو ځان له کار کتل یاري مدا ملک شه دې منګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غرق شو ظالمان مشرک او سیاسانه کار نه دی عربي وای خپل بچی له وصیت کوي یا بني لا تكن راسا بچي به سر ځان نه جوړاوا فإن الرأس مجمع الأوجاع دا سر د ټول دردونو مرکز دی ټیک دا چا مشتي درکړه بینو الله ری کومک کوي لا خیره نشته لګټه الله په کشرین په زیات د جرګو کې د زیات جرګو کې د سره خیر نه الا من امر سمنا الا نجمن مگر جرګه دا چې امر کوي په صدقه باندې او معروفن پنه کوي او اسلام بین الناس دخل کومه بین کې جوړوي اجره کې خلک راځي مشو چې لکه جمعه دا کار دی راځي پلاني اجره راځي مشو جرګو خدا خیر دی یا پلاني اجره راځي مشو پلاني جنجال شحالي کوي دا خیر دی یا راځي مشو موږ په محله کې دا غریب دی کومه کې وکړو خودی کې مله ورس ما درزاره پاره نوم بنه کوي باج انسانان په دې کې نوم د پاره کیږي شرما خلک یار کې دا خډیر ناشنا سړی دی د الله رضا ډېر مهم دار شي کی ومن يفعل ذلك شاش دا کارو کې ابتغاء مرضات الله د پاره طرف د الله د رضا فسوف نؤتي ذل دې چې موږ بدل ورکو اجر عظیم له اجر ورس آیات کې بیان ده د نبی مخالفت مکوي د مؤمنانو مخالفت مکوي کله ځای والله جهنم دی ومن واسوک چې مخالفت وکړي د رسول یشاقق په اړه درې دو یشاقق دا معنی مخالفت وکړي من بعد ما تبين اور سيدنا شکار شو له الهدى دین د اسلام ويتبع التابعين غير سبيل المؤمنين سوا د لار د مؤمنانو او به ګرځو ما ته الله په طرف شو ګرځیدو آیات دلیل په دې چې کوم انسان د اجماع مسلمانانو خلاف کې ځان لکار وکړو زید داخل به الله جهنم لاو ډیر بد زید ورته دي ورسات کی رد الشرك عربه تمداري مخالفت د رسول سره ویل چې الله الشرك لا ان الله يقين الله تعالی چې لا يغفر ان يشرك به بخنه نه کوي چې دا سره برخدار جوړ شي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بي خطر بخي قدر دینه خو چاله غواړي بغیر توبې نه الله معافي کوي یو چا که شرک وکړي نو څه شرک وشي ومن يشرك بالله چا چې برخداران جوړ کړ د الله سره یقینا دا گمراه دي دلالم بعیدا په گمراهی لري د حق نه رد شرک توعات اے انسانانو تکلیف کی د الله نه شو بل را مدد شونه وای یو الله لپاره ان يدون داخل رحمت شنوي من دونه سوا الله نه مگر سنانه ولا وان يدون داخل تابعدارین کوي مگر شیطان مریدن خالد الله رحمنا يدون دا تکرار راغی جواب دا شی کې عبادت بلکې طاعت الا اناس سنانه سي دی به ملائک د الله لوري نه دي اوزا کزه پیری وکنه تشبیه دوی د معبودان ورکړي زنانو سره په صوف الا اینا سندا مانند اې دوی پر دربارونو کې اکثره زنانو کپڑے وغیرہ د خودلې شوی د پاسه پیواري تا خو د شیطانو منل لعنه الله لعنت کړي په ابلیس باندې شیطان او وقاله دوی ویلې زبخه مخان اسم من عباد سره بندگان نه وسم مفروضه مقرر کړی شوی قسم وکي سم ستا بندگانو کې بزان له خلق انتخاب کوم
څنګه انتخاب وي او خامخاز به دوی گمراه کوم خواهش کې به واچوم امیدونه کې ول امرن ندامن امر به حکم دوی له دوی وکړ کې آسان لنا می غوونه دي سارو د معبودانو په نامه ورس براشي سوره مائده کې بحیره دمنه مقتول حسن دوی به شکر دی او چا په نامه باندې ګډ بزاو غیر نظر کړه کټ به کړه وسمه یې مرز پیراځي چې دا وګونی غوښ او دوی له امر کوم نو دوی به تغییر ورکړي خلق الله الا الله دین الله بدعت پکې را داخلي خلق الله معنا جوړښت الله اې دې مفسرین دا معنا کوي شیطان دوی له امر کوي چې تغییر کوي جوړښت الله ګریس بینه ایست تور رنگ ورکی حدیث کې راځي کنه د چې انسان مز جنت به بالکل ولګوري سره جوړ به بکار نه تور بای سادهګانو دې کې څومره حدیثه صحیح دي چې کوم صحیح متصل نه دي لسه احادیث بریک دریم امام درې حدیث امام محمد ناصر الدین البانی راجمه کړي لسه احادیث شیخ ابو عمر عبد المنان کتاب لیکلی دی شمس الضحى فی احکام الشعر واللحى ای کې ځان لګره پښتو کې لیکلی دی خلق الله دا معنا ګیره ور قبضین املان نکټ کی دا د ابلیس امر دی بعض خلک وایي چې ګوره دي کې څومره روایت دي دام کمزوري دي اول خو امام ترمذی په روایت باندې کلام دی دویم کدا شین د حج پورې خاص خلق الله دا معنا ورجه بزنانه نری خلق الله دا معنا زنانه بر سړي سزا مشابه کې سړي بد خځې سره دا ټول پرې کېږي ومن يتخذ واچاچونه شیطان په دوستانه من دون الله سوا الله نه فقط خسر یقینا دا تاوان شو خسران مبینه په تاوان کار باندې لې تاوان وکي ولې تاوان وکي شیطان خلق سره دروغ وعده کوي دغه امیدونه وراشي سی بیراګیر کی یعیدهم دوی سره وعده کوي شیطان امیدونه چې دوی لرا وما یعیدهم الله وعدنا کوي دوی سره شیطان الا غرور مگر دوکا خالص دوکا نتیجه واورا اولئک دا انسانان چې زید دوی جهنم دی ولا یجدون نم مند کې ان هغه غینه محیسن چې زید تکته زیر پنای جهنم دلاړل ورسا کې بشارت نیکان خلک چې عمل د قران او سنت برابر جنت والذین انسانان امنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات عمل کړي د قران او حدیث برابر زر دې چې موږ به داخل کو داخله جنات باغون لرا تجربه کې به داخل نه يرونه خالدین فيها همیشه به پای کې ابدا همیشه وعدد الله ده حقا یقیني ومن اصدق سوق رښتونه ده من الله اذا الله نقیلا په وینا کې شتا هیڅ څوک نشته هیڅ څوک ورسات صلی الله قانون ذکر کوي جنت سپارمان نه دی پړ امید الله به راکی عمل بم کوي کنه لیسا نه به ارمانو نه خواهش تاسو ولا مانی الکتاب نه خواهشات دي الکتابو من يعمل بلکې چا عملو کې سو ان بدل ور کې شدل به په عمل باندې ولا یجدو مندبن کې لو خپل ځان د پاره من دون الله سوا الله نه ولي ولا نصيران دوسن کوم کې چا چې کوم عملو کې بدل ما بدللا آیات دلیل به د جزاء من جنس العمل کته یمن په دنیا کې د الله نه شوار بل چا بنامه نصرانی قربانی وغیرہ کړه محبت شي کنه نه ترغیب کې سام الله ومن يعمل چا عملو کې من الصالحات د شرط برابر عمل من ذکر ان عمل کون کې ناری نه یو انسان یا زنانی او هو مؤمن او حال د توحید والا مؤمنین فاولئک ذا انسانان چې يدخلون الجنه داخلي کې جنت لا ولا یظلمون اخره او دوی ظلم نشي کېده په شان د هغه داغ چې د کجوري په خور اډو کې کېده دومره ظلم په نشته ورسات اوس بیان دي کې چې د ابراهيم عليه السلام په تابعداري به سړی جنت لورشي ابراهيم عليه السلام تابعداري د نبی دا ځکه محمد صلی الله علیه وسلم
اصول او فروع دې ټول کې ابراهيم عليه السلام تابع وو. ومن احسن دینا سو ډیر کې سره په دین کې مندا چانا چې تسلیم کړي د خپل مخ لله الله لا وهو محسن او حال لا شي توحید والا عقیده د توحید دا ذات مقتول دي چاله تسلیم کې الله لا به تابعداري وکړه ملت ابراهيم عليه السلام د ملت اق ابراهيم حنيفا چې مضبوط د توحید نیول الله تعالی ابراهيم خليلا په دوستانه کار پکې ورزګ الله ما ونیو خلیل هغه دوست ویل شي چې ستا په ځړ کې خالص دماغ مینه بل اچاوینه نه پرتا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کما د الله نه سوا بل خلیل نیول نه ابوبکر مینه ولې لیکن زما په ځړ کې خالص او خالص مینه د الله ده. ابوبکر خو مرور دی اصل مې دوستانه را رد الشرك بالتصرف اے خلق د الله بندگی کوي الله لزان تسلیم کوي کار د الله دی ولله خاص الله په اختیار کې ملقن عبدن خلقن پیدا کړی الله ر تصرف د الله بندگی نه مل له وشي ما فی السماوات اساس اسمانونو کې دی اولاد اسماء کې او دی الله بكل شيء فارش معنی محیطن غیرون کې ورسات کې بیان دی دې صورت کې د زنانو د حقوق مسله الله تشریح کړه. اوس بیا غراوړي ظلم الله په ونه کوي. استفتونه کې معنا د فتوی داخله طلب د فتوی کې اشاره په النساء مبارک حق زنانه کې قل الله ورته الله تعالی فتوا درکې تاسو لپاره ان دې مبارک او ما واغصا یطلع چلسره کې دې شاله کوم تاسو په کتاب کې مبارک دې تم زنانه کې عام زنانو دې یتیمې دې دوړ بارکی فیصله وایي کمی زنانه هغه زنانه چې تاسو نور کوي ما کوته بلون هغه چې دوی له مقرر دي مہر وترغبون مینا کوي چې بنی کېواله چې کېستي یا مخ ته اړوي چې بنی کېواله بدرنګا الله یې خپل کزکا د یتیمې خوشي قبل لا مبارک کمزور کې من الولدان د معشومان د حق بارکه مختنه کوي وان تقوموا اهتمام بكوي يتيمان لرب القصه د انصاف یا یامرکم الله تعالی امر کوي چې د یتیم سره د اهتمام انصاف کار وکړي. وما تفعلوا من خير ان تاسو کوي کوم کار د شریعت برابر نو یقینا الله دې پای باندې علمن پوها هر کار باندې لای پوهه. ورسات قانون حاصل داري یو کزره بالکل د خاون سره جوړ جاړی نه کوي صلح الله یو کې اوله کو شو په حاکمی سره طلاق کوي کچیر دیو زنانا خافت الله یریږي الله یریږي من بعد هذا قل خاوننا نو شو زنده بد اخلاقي او اراسن د مخ اړولو د سره ور د التفات نه کوي نو فلا جناح نشغن علی ما په دې دواړو چې جوړ کوږي بینو ما په خپل ما به کې سلام دی صلی وصلو د اصله غره ده جوړ جاړه بکوي ترغیب الله صلی الله علیه ورکی د کړې شو دي دا سنن الله حرسنا یا متردد دي احذر دامن حاضر کړې شو دونه بخل الله زنه کې الله بخل له وین تحسنوا کچرته مې احسان وکړنی کې وکړه وتتقوا الله نو ویری دی یقینا الله پاک عمل چې تاسو کوي خبيرن خبردار دی. ورسات کې بیان دی اے خلکو اې دې زنانو سره انصاف کوي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زنانه سره انصاف ونشي انصاف سکونه کې قیامت کې به الله تعالی مې اړ پنځ کی ټیکدار چې مینه دا غیر اختیاري ده. نبی صلی الله علیه وسلم ویل عائشہ سره مې زیاته مینه ده دشي دا که زمو پرې ده الله ولکه معلقه نه کزه کوي نه بل پرې ده بل کزه کا کني سه به پرې ده یو کزه عمر رضی الله عنه وی یا رسول الله یا امیر المؤمنین زما خاوند ورځ روزي نشي شپې قیام الله دا خو دې سړی دی. وزیر ابن کعب ویلي
امیر المؤمنین د زنانه مطلب باندې پوه نه شوې څنګه ودا شکایت کړي خاون بارک چې مال انتفاض نه کوي زه ته فیصله وروکا هغه ویلي چې دا ار سړي د پاره څلور کې جایز نو څلورم شپه څلورم ورځ به اساس سره نوبت تیری دا به انصاف دی څلور کې کړي بس ار سړي سره وي وشپه اړي کې سره دیګه به جما شرط نه را چې دې زنانه سره د جما هم بستر کړي دی به سره به خامخا کوي نه جما دار طبيعت شه دی کله د انسان طبيعت برابرۍ کله نه کله زنانه حسینه کله نه کله د جامع صفای کله نه صرف پتی راولي ولن تستطيعوا الله هرگز طاقت نه لري چې انصاف وکړي بین النساء ما بین درې کزو کې اگر کو کې حرصا هر سنداونه حرص وکړي ذکر محبت تاسو اختیار کې نشته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي یا الله کوم چې ما په اختیار کې د عبارت کې ما تقسیم کړي معنا غني نوبت چې کوم زما په اختیار کې نشای کې مامن عیسی عائشه سره مين ډیره زیاته و ډیر انتهایی فلا تميلوا ممایل کېږي الله کل المایل په پورا مایل انصار چې پرې دې دا کزا په شان د ځوانند کړې شوی اختونه بیچاره ځوانند ده نبر کرتلې شو نو تاسو را وین تو سوال نه کو سره موکړو تقوا موکړو یقینا دې الله بخون کې به حد مهربان ورسره کې بیان دي د دوه کور بالکل د سره جوړی کینه روزانه جنجاله خړب دي بس الله چې جوړی کینه طلاق یې کنه دیر الله کا خاون پیدا کی طالب الله کا قضا و ان يتفرقا کچرتا دادوال جدا شون الله بغنی کې کلن اریو د خپل وسیدا پراخینا خزر به خاون پیدا کی خاون لخذا وکان الله دی الله تعالی واسعا فراخ فضل ولا حکیم حکمت ولا بیرت شرف التصرف ولله ما في السماوات آیات کې مقصد ترغیب تقوا له ټول انبیاء الله په امر کړي بلکې ټول انسانیت لا خاص الله په اختیار کې هغه سړي چې ګمبر دی او کوم شلان دی ولقد یقینا من خبره کړي دا الذين انسانان لرغوت الكتاب چي لور کړی شوی کتاب من قبلكم ساسن وړاندې او تاسو لا ان تقوا الله په خبره چې الله لریږي مخ انسانان علم الله امر کړي په تقوا مولیم کړي دي وشو سره دې سر تقوا نه کوم آیات کې الله سبحانه ذکر کې مې کوانو څه نقصان بوشي وان تکفروا الله کې انکار مو کینو فإن لله ما في السماوات وما في الارض دقیقاً د الله په اختیار کې حاصل شي کمبر دی اولان دی وکانه الله دی الله غنیان بپروا حمید استایل شوی ولله ما في السماوات به ویلي درې کړه اول په بار د صلح دیم په بار تفرق دریم توجیه تمهید د پاره د عذاب دی الله فزکه عذاب درکې شي اختیار اغله دي ولله ما في السماوات خاص الله په اختیار کې هغه شي چې کمبر دی اولان دی وکفى بالله وکیلا پر د الله تعالی ذمہوارا د ټول شي ذمہوار الله دی ورسات کې الله بیان د قدرت الله که زما خوښه شي تاسو به ختم کړ نور مخلوق براواله حدیث مشکات کې مدارا اے خلکو بکنه د الله نه غواړي کله تاسو بل لا ختم کې نور مخلوق براولي ای به ګنام کوي د الله نه معافي غواړي الله به معاف ای شک الله غواړي تاسو به ختم کې ایها الناس اے خلکو وياتي اوراب نور وکانه الله دی الله على ذلك بدیمان قدیرن طاقت والا دا جواب د سوالو زمون ختمول او نور را وصل الله حضور غواړي الله زور لري الله جواب کوي او قدرت والا ہے اوس تقسیم د انسانانو د اقسامونه سره دنیا زمانو سره آخرت من کان یرید الله یسوع اراده لري ثواب دنیا د دنیا د ثواب فعند الله تعالی سره ثواب د دنیا او د آخرت شته آخرت پر کار وکي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چا چې مقصد آخرت وګرځو
دنیا خپل لار کې ده لیکن که چا دنیا مقصد وګرځول آخرت ولاړو دنیا کې دې الله ورني وکانه الله دې الله تعالی سميعا بشیر اوریدون کې او د قشان لیدون کې رسات کې تاکید د انصاف الله بیانې یو خبره ده لیکن تاوان تعالی دې ستا مور خپل خپلوانو لا غریب مالدار لا لیکن امر د الله په بل طرف دی الله هغه به کوي چې کوم د الله امر دی دوستانه بدین کې نه پاله یا ایها الذين امنوا ایمان علی وکونوا شیء اهتمام کون کې بالقسط فی انصاف شهداء لله بده شان چې کوي به کوي د الله لپاره ولو ولا انفسكم اگر که ضرر تعالی تاوان دی خو لیکن الله ویل شي بل طرف اسور کاغه طرف یا سامور پلار لا ولا قربین خلوانان الله پلار دی جرم کړي مور پلوان ته حکم ته د دې لحاظ سړي د الله وسات کله بعض خلک د چاره مالداري نه متاثر شي ان يكن غنيا كذا سړي مالدار او فقيرا محتاج فالله اولى بهما الله دې لایق دی په دې دواړو تابعداري مکوئ د خواهش ان تعدلوا انصاف نه کوي بلکې انصاف وکړي پاش پرسه کې سړی د انصاف په طرف شي وسوي کوي مخ مواړو یا مجه بواړو ولا تورزو مخ واړو فإن الله دې الله پاک عمل چې تاسو کوي خبير خبردار لو دمنه جبهم په بل طرف سره خولا تورزو مخ مواړو الله ریچا پروانه ساتي حساب سره کوي وس ترغیب شي ایمان الله یا ایه الذین آمنوا ایماندارو آمنو بالله ایمان راوړي په الله او رسول مومنان څنګه ایمان راوړي دې ته ویل شي تاکید دیم قول چا چې ایمان راوړي په شی ایمان راوړي په سړو دریم دوام کوي څلورم کله د اسلام موافق الله خبره کوي والکتاب الذي وپا کتاب باندې نزل چې الله نازل کړي په خپل رسول والکتاب الذي وپا کتاب چې الله نازل کړي من قبل وړاندې زموږ په ټول ایمان دی مونږ وایو څومره آسماني کتابونه چې الله را لګلي زموږ په ایمان لیکن تفصیلی چې موږ مکلف یو قرآن او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې هغه چې منسوخ دي والزجر يرى ومن يكفر بالله چې انکار وکړ الله نه او ملائکته د الله نه ملائکو انکار د الله نه ملینا شریک غني ملائکه د الله لوريانه غني ملائکه مخکې څنګه واسطه را وکتبه د الله په کتابونو د الله پر رسولانو پر رسولانه یقینا د اصله د گمراه ولالم بعیدا په دې شي گمراهي چې لري د حق نه قیامت بارک وي چې نشتا رسولانو بارک وي چې بشر نه دي دا سره الله گمراه ورسا کې واستخفيف به ان الذين يقرنا كسان چې ایمان راوړې په عیسی ثم موسی ثم كفروا بهم کفر وکي په عیسی ثم امنوا به ایمان راوړ په نبی به کفر وکي به کلک شو په کفر کې معنا ایمان راوړ کافر شي به ایمان راوړ به مرتد شي به کلک شو الله واجب ایمان شو ایمان راوړ په موسی کفر وکي به په موسی ایمان راوړ په عیسی به کفر وکي په عیسی باندې کلک کفر وکي په نبی باندې اخر ویلیونه منم لم يكن الله ند الله چې بکنو کې دوی لراونه روان کې سبیلن په سملارا سبیل معنا سملارا توحید ورسات کې تخويف الله ورکه یره منافقان الله مقصد بده شی بنشي د نفاق نه یره ده موږ له وې د صفات څنګه پیدا وکړي امام قاسمی لیکلی دیګه اشاره ده لا چې مؤمن انسان د چا په غړو خبرو ورته تیر نه وځي تحقیق وکړي عمر رضی الله عنه را طلب کې گواہی ده پاره
سړي وی ګاره ولا غي را وسو وته کوي کوي او ودا تاسو غونډي پاتې شوی وینا معاملې د سره راغلی وینا خا جمعات کې درېدل چې ګدوګ دا وسیلې کړې دی او قیام الليل کړې وی او په دې خو موږ د شادو کې ګونه چې جمعات کې ګدوګ دا وسیلې کې قیام الليل کې موږ په هغه وخت کې اعتبار ورکو چې د پردې عزت برباد نه کې او خاص کر امانت کې خیانت ونه کی لری کوي دا کواس نه مانم بشر المنافقين الله وزير ورکه دو فرق لرا بان لهم عذابا اليما يقين اشد الى عذاب درناک لکه زیره خوشالۍ کې دی عذاب پر خفغان شه دی دي ته ویل چې تحکم کې سړی بخیل ته دا پلانې مړ دومره سخی دی سم حاتم توئی دی یو سړی ډېری ریدون کې دی ته دا پلانې چې مسلم داسې زمره دی تحکم دی استهزاء سوال لري منافق چاله ویریش الله دې يهودانو سره دوستانه کوي په دې مناسبت چې دلته زموږ عزت دی دا منافق دا کار شو دی چې شروع کې شدو دین اوسې دې ملک نه دوی کو هوا ته موږ غر کیږو کنه خلک هم چک چوري الله تعریف کوي الذين انسانان يتخذون الكافرين چې نشي غیر مسلم اولیاء په دوستانه من دون المؤمنين په دسیا چې تیریږي مؤمنانو مؤمن پرې خو دو دوسره دوستانه وکړه که سوال ته څوک وی چرګه ولل ته وراله یاره ولته مال دې مال منصب دې گاډي دي خوراکونه دي ایب تغونه داخل لټه عندهم العزه دې غیر مسلم سره عزت دا خبره غلطه را فان العزه لله جميعا يقينا اختیار دې عزت ټول الله سره دې عزت خو په دین کې دي بل صفته واوري وی قران کې چې کله ایتونه دی واوري نشي انکار ته وکي نه بني دي خلق سره الله یې مکه نه وقد نزل یقینا الله نازل کړي علیکم تاسمانه په کتاب په کتاب کې انده خبره اذا سمعتم شعور د الله ایتونه نو یکفر بها په انکار کې دي شي ټول خور پوری کې دي شي قران او سنت تشریح یې زور پوره ملنډي کوي حدیث نبی وی کنه خان ور پوره ها ټول ملګری و خان دي پوره داخله دي شوازونه کې لګو خان دې شولاړي لګو خان چې میتهږي کوي یا بل خندا کې حدیث پوره فلا تقود الله يمكن دي خلق سرا حتى يخوض تدي چې شروع شي په نور خبرو کې په حدیث غیره نور خبرې کولې به کې رسته شي سوال کله چې قرآن او سنت بیزتی پیږي کېږي او خنداور پوری کېږي کوم کې نه څه چل بوشالتا الله واستاو دا حکم یو دی انکم اذن یقینا تاسو بشي بدی واقع مثلهم دی غوندې واستخويفا ان المنافقين يقينا ان الله يقينا الله تعالی شدي جامع المنافقين جمعون کړي دي منافقان لرا والكافرين غير مسلمين لرا في جهنم جميعا جهنم کې ټول کشر او مشر بادردار څه الله را جمع کی جهنم کې وی ورځي ورسات سوال دا منافقان څوک دي الله منافقان هغه انسانان دي چې کله تاسو لا مصیبت رسیږي دی په خوشالي کې یاره خیر ان شاء الله دلته مړ کړه سم بمباري په وکړو پسادین خلک دي شوري کیږي وی کړي حکم مجاهدین لپاره حراش به را منډه کې مړ سم دي غیر نه ګوري مونږ هم تاسو سره وکړو الله دې ظالمان دي چې مسلمان له تکلیف رسیږي چکچا کې وایي او چې ګټه ورسیږي به ټول نمک کې بګیدان شي کله کله غیر مسلم کامیاب شي بادار لوي شګور ما به مني که زه دا غوي سره ولاړ وې نه به پتا شو باندې منغلا باسره ولا دا خو موږ تاسو په تایید کې ودرېدو دای مرکزونه مو ته خودل دای په مقابل کې تاسو نه مخکې موږ جنگیدو موږ لډیر مال راکې الله دې ظالمان منافقان درې کارونه وس الله بیا دي الذين دو فرق منافقان هغه انسانان دي تربصون بكم چې انتظار کوي تاسو په خلاف د حوادثو الله به اوس کله ختمي دا مجاهدین مسنګ دل شي د دوی خلافت مسنګ ورک شي
فإن كان لكم فتح الله كشرط تاسو راشي فتح غنیمت من الله اذا الله رخوانا قالوا دي سوي الم نكن معكم ولم تاسرنو مو منزونه کړی دي روشي مونږ ویلي دي بیا تعال ترش کله کافر لغره راشي امتحانا مجاهد کمزوري شي تلك الايام نداولها وان كان للكافرين نصيب كثير شي دي غیر مسلم د پاره ایسو غلبا قالوا دی وی اي مو غلبنه کړي پتاسو نستحوذ دامنه مو پتاسو غلبنه شو کولې مونږ نه منع کړی د مؤمنانو نه کوم د مجاهدینو په سب کې ولاړ خو در باندې راتلو کنه دا خو تاسو مساتري دي مؤمنانو نه اي پتاسو باندې داس نه کړي چې موږ در خپل سینې پر کړی ګوره خبردار بادار رسونه ما سره خبره کوه مو تاسو ځان غلام کړو کافر هم سوچوي چې دا ورشته وي کنه دوی د مسلمانانو سره بغیګه شروع کړه دس به جوړ شو موږ به قرار دل ځانه قتل کول ورکه خبري مال الله وسوي سره فیصله کوم فالله يحكم الله فيصله هي شاسما بين يوم القيامه فرز قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هرگز نه د ګرځول الله غیر مسلمان لا په مؤمنانو سره را دې سمانه مناظره کی کافر او مؤمن چې کین الله یو حجت کافر به نشي بیانولې دلیل به مؤمن معنی بل شي په دی واره د منافقانو یو درې ان المنافقين يقينا دادو فرق شري يخادعون الله دوکه کوي د الله سره او الله دوی سره دوکه کوي الله سره څنګه دوکه کوي دوکه دا معنا ان تعمل بما امرك الله وتطلب به غيره هغه شی وکي چې تعالی الله په امر کړي خو بل شی طلب کوي دوی د الله سره دوکه کوي په خپل ګمان معاملې د دوکې دا یا د رسول الله سره دوکه کوي الله دوی سره څنګه دوکه کوي بس دا الله صفات دی دي ته ویل چې توحید په اسماء او صفات د شی بنوي چې الله دوی له سزا دوکي ورګي بدلا دا د الله صفات دی دا یو صفات واوري وسوي مړبلي واوري واذا قاموا الى الصلاه شکل ودريږي منزل انو قام ودريږي سسپس سالا سسپستي تر منځه واس په اوړي راوړي که په جوړه راځي کې نه به سسپستي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ما خصن اوصار مزه چې څنګه ناظرېږي دا منافق دی کله کله جمعات نمر ان شاء الله یو کنه يراؤون الناس ځان خي خلق لرا ولا يذكرون الله الا قليلا نيد الله مگر کم دې څه مطلب د مانځنه ورسره ذکر کینو کمی کوي یلا يذكرون الله الا قليلا مانځه کې چولاړي بس ان شاء الله الله اکبر کم الفاظ یې سست په ځان ته پاره کی د مؤمن موږ په شودره کنه خوان بدر کی د نور منځونه په شودره کې د سړي په درس نه کیږي 14 منټه ګر سره اخلاص جنجالم بیا دا کوي مناظرم دا کوي نه چې کوم سړی مونږ کوي په صحیح طریقه دا منافق نه دی چې مونږ ګډوډ کوي رسول الله فرمایي فتلک صلات المنافقین دغه منافق مونږ دی بل شي پته واوري مذبذبین بین ذلک درمیانه دی په ما بین د دې کې لا اله الا الله ندی جماعت سره دی ولا اله الا الله ند اقصرا مترددین حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د منافق مثال نشي دی لکه ګډه شکل وار راوړي یو کنډک د ګډاون لمنډه کې چې سره ځان برابر کی خپل خواهش پوره کی کړه دې بل کنډک لاره منډه کی ودرېږي نه دام کلمه مینان سره ځان مخامخ کی چې خو مؤمنم کړه دې بل راشي وس الله حکم کوي چې دا گمراهان دي ومن واغسو چې الله گمراه کینو فلن تجد له سبیلا ته مندنه کې اغل لار دی ورسات ادب یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تتخذوا الكافرين من شيء غیر مسلم اولیاء فدوسانا من دون المؤمنین فدشات مؤمنان پرې دوی سره غاړه شي اوس وی ذکر اکار مکوې قیامت کې الله درنه پښتنه کوي چې ظالم دار ولې کول اتريدون تاسو غاړي ان تجلو شوګر زویل الله اذا الله رفار علیکم تاسو باندې سلطان مبینا دلیل کارا الله بدرنه پښتنه کوي واستخبي اخروی ان المنافقين يقينا دا منافقان شري في الدرك الاسفل الله فلان تبقر اور کې من النار دورنا و مرتبه دي لا عند مرتبه الله بوش زره ډېر سخت دي
يهود نشوارا تحریم پاسو دا بلندي الکه دوی ملګری شو دنیا کې ولن تجدوا تمندن کې لهم دي خلق لرا الله نشيرن سو کومه کې هیڅ پیدا نشي چې دوی سره کومه کوي د پاره د نجات د الله رخه او غضب نه